روجه وه جون جولای میاشت اړ په شکال مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو تیار شئ بھئی سامان د جنگ شتا صحابه وی چې یا رسول الله اته توري او دعا سنت نه نوري تورشتا او نه نور اسونشتا مرګري څومره یې و 314 کسان بس دغه 314 فوج ده اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته وې صاحب نور بسم الله چې دوی روانيږي یو دو ماشومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کاله او د یو عمر ده 14 کاله معاذ او معاوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه تو کې چې مونږ هم jihad تلاش حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی په تاسو لا jihad فرض نه دی هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې ښا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو ښځې برید تاوی چې زه د پلانی شهید ښځه یم او زه د پلانی شهید ښځه یم کاش چې نن زما میړم ژوندی وی عوام بدر لتلی وی ولته شهید وی چې قیامت کې زم د هغه ښځو په صف کې ولاړه وی چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته ووی چې پلارم نشته او تاسو ځئ دواړه واورئ که ګولۍ په سینه کې ونه خوړه او په ملا کې وخوړه نو ما د خپلې سینې پای نه دي در بخښلی ځئ به او غشي ته به سینه نیسي حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې داسې وکئ چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه دې لاړ شي او دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه یم دا مشر دی پاتې شي زه به لاړ شم حضور علیه الصلاة والسلام ته هم خوند ورکړ وی ښه ده که نه تاسو دواړه په پرزولو ورشئ چې تاسو کې کم تکړه دی به واستو دواړه په پرزولو ورغلي دي او غیږ په غیږ دي نو دا کشر دی مشر ته په دې غوږ کې وایي چې لالا تا ته ښه پته ده چې را پرزولی خو دې نه شم ځکه چې ته لوی زه وړوکی خو ستا دې په خدای قسمي چې ته په خپله ځان راوغورځوه چې رسول مام تا سره ولیږي او که ته لاړې او زه پاتې شم نو زه به تباه شم مشر ورورې په خپله ځان راوغورځولو حضور علیه السلام ورغی او دواړه یې په ملا وټپل او ورته ویل زه الله دې ستاسو دواړو نګهبان شي وړې وړې تورې ورسره دي منډې 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 تقریبا مدینه منورې نه 100 کیلومتره بدر لري هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوی دی ما لیدلی د حاجیان صاحبان په لاره تېرېږي هغه ته اوس خو ښار جوړ دی لوی بازارونه دي او بنګلې او ځایونه دي و ما هغه خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوی دی او کوم کوهي کې بیا د ابو جهل دي لاشونه اچو کل هم کاڼي شګې او ریګ بیابان دی شین بوټی نه ښکاري چې سر ته لاندې کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مو رسېده د ابو جهل لښکر هم راورسېد او جنگ شروع شو
دروجه میاشت او صحابه اتیا سل میله مظلم کړي روجه نیولې او روجه نیولې په صدا یو قجوره په دوه کسه نیمه کړي ده نو نیمه یو خوړلې ده او نیمه بل خوړلې ده په دې رنګ روجم نیولې او د بتکی او بیس کلی دی د ډانډو اگر نورو جم دا دار په شکال میاشتم دا او د عربو هغه ګرمیم دا پنا په خدای او جنگم شروع د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی هغه ورته چوپ داغه نامه مال ولولي ول چوپ قالو یا بلا هغه ورته لوی بلا ده د لوی بلا علاج مشته د دنیا تماشه وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک باچهی ده ببرک دی او ببرک ته او ببرک ته لارو لاش معلوم نشو چې کم طرف ته لاړو سپو خوړو که ګیدړانو خوړو نوم او نشان ورک شه د ببرک